نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حجیانو امیر مقرر کو وی تاسو لاړ شئ او حج وکئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صد عوارض د وجنا صد مصروفیات د وجنا حج لاله نړو خو چې حج لاله شي نو دا اوازونه وکي ځای په ځای باندې او خلک خبر کوي چې را روان کال به نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج راضی نو کو څوک حج کول غواړي نو بیا را روان کال ضرور راشي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حج وکړي او د حج هغه طریقه درته اوخی چې کوم الله تبارک وتعالى خو دلیدا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو حج وکړو او دا پیغام خلکو تفریح دو چې را روان کال به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې حج لراضی بیا را روان کال په لسم کال د هجرت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د حج را روان شو او غیر چاپیره خلق خبر کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج روان دی نو کو څوک حج لتل غواړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاړ شي پنځشتم ذوالقعده وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه راووته د خالی ورځ وا او چې کله میقات لراورسې ذوالحلیفه ورته ویل شي دا د مدینه منورې والو میقات ته میقات دې ته ویل شي چې دا الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی په جبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې څوک مکه ته ځي د حج فورزو کې نو دغه ځای نه به د حج نیت کوي او د حج نه علاوه نور ورځو کې چې ځي نو د عمرې نیت پکې او کو څوک د دغه میقات نه بغیر د حج او د عمرې د نیت نه او بغیر د احرام نه وړي د په باندې دم لازميږي دې ته میقات ویل شي نو د مدینه منورې چې کوم میقات او د ذوالحلیفه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دې تر ورسېدو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر لوی تعداد په دې حج کې مختلف روایت تی خو یو روایت پکې دا دی چې 100,000 او سوار لزر صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان دی حج لا نو چې کله ذوالحلیفه ته راورسېدو د ماسپښین مانځنه وروسته را روان شو د مازیګر مانځل دغه ټیم لره ورسېدل تقریبا 6 کیلومتر لار د مدینه منورې نه چراوزی الته اوس غټ جمعه جوړ شوی د مین روډ نخکاری چې وګوري یو غټ مسجد دی او داسې غټي مناری دی پی او اوس ډېر شي حمامونه پکې جوړ شوی دي د لامبلو ځایونه دي پکې هغه ځای خلک بیا د حج او د عمرې اراده کوي لاول دغه مسجد دغه تکینو دغه یوونه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه ځای له ورسېدو نو د پس د ماسپخین مانځنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام اتړو احرام 2 صادری دي یو صادر به د لنګ په ځای باندې استعمال کې او دویم صادر به د قمیص په ځای باندې د ځان نتاو کې ګندلې جامې به پکې نه غوندي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام اتړو د احرام نو وروسته 2 رکعات نفل دا مستحب دي چې وکي 2 رکعات نفلو انو کو دا سي ټیم او چې په هغه ټیم کې نفل کې دنه او به کې او کو دا سي ټیم او چې به کې نفل نه کې د بیا مکوا مثال په تور د سار د مانځنه ورستو چې کله تا احرام اتړو نو سار مانځه پس بیا نفل نشي کولای کنه نو په دا ټیم کې بیا نفل مکوا یا د مازیګر د مانځنه ورستو نو په دا ټیم کې بیا څنګه مکوا
نفل مکوا یا اوقات مکروه دي مکروه ټیم دی پای کې مونږ کول مکروه دي نو په دا ټیم کې بیا نفلو نشي کولای نو کو داسې ټیمونه نو بیا 2 رکعات نفل وکا دا سنت طریقه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ماسپخین منځ وکړو د هغه نه ورستو احرام وتړو او په احرام پسې 2 رکعاته نفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړل خو طریقه دا ده چې کله احرام دی وتړو او دا 2 رکعاته منځ کوي کنه نو دا صادر په سر باندې راواچ او سر پټ کا ځکه دغه ټیم کې لاته نیت نه دی کړی د عمرې یا د حج نو سر پټول شي نو چې کله 2 رکعاته نفل دی وکړلو او دا غي نه ورستو دی نیت وتړو او تلبیه دی ویلا بیا بسرو نه پټای نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعاته نفل وکړلو او بیا د عمرې او د حج نیت وتړو د حج په ورځ کې صحابه کرامو ته مو فرمایلو وی څوک چې یوازې حج کوي نه هغه صرف د حج نیت وتړي څوک چې د حج او د عمرې دواړو نیت کوي نو د دواړو نیت وتړي په دغه ورځ کې کوئی سړی صرف حج کوي د حج په ورځ کې نو دې ته حج افراد ویل شي او کوئی سړی د حج او د عمرې برغ نیت کوي چې حجم کوم عمرم کوم د حج په ورځ کې دا بیا په 2 قسمه دي یو هغه چې لومبه عمره وکي او بیا احرام نزان حلال کې او بیا چې کله د حج ورځ داخل شي د حج د پاره بیا احرام وتړي دې ته حج تمتع ویل شي او دویم هغه چې په یو نیت سره په یو احرام سره حج مو کې او عمره مو کې دې ته بیا حج قران ویل شي یو حج تمتع دی یو حج افراد دی یو حج قران دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حج قران کړی دی په خپل څه کړی دی حج قران کړی دی د هجرت نو وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یو حج کړی دی د هجرت نه مخکې کړی دی د هجرت نو وروسته نبی علیہ السلام صرف د یو حج کړی دی او هم حج قران کړی دی په یو نیت سره او په یو احرام سره عمره هم کړی دا او حج هم کړی دی او د کې لږ مشقت هم زیاتی ځکه چې کله ته احرام وتړو کنه نو ته باندې ډېری پابندي ولګېدې کنه نو په دغه پابندو کې به ته تر هغه پوری تر څو چې تا حج نه پورا کړي دغه مشقت زیات دی د دې وجنه امام ابو حنیفه رحم الله مذهب هم داده چې غوړه چې دی هغه حج قران دی غوړه څه شی دی حج قران دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج او د عمرې د دواړو نیت وکړو وی اے الله ما د عمرې او د حج د دواړو نیت کړی دی الله ته راته آسان کو الله ته را قبول کا الله ته راته آسان کا او الله ته را نسکا قبول کا او صحابه کرام ته فرمایلی تاسو هم نیتونه وتړئ کو څوک د حج کوي او کو څوک د حج او د عمرې د دواړو کوي صحابه کرام هم د حج او د عمرې نیت وکړو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا جابر رضی الله تعالی فرمایي ډیر عجیب حالت وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په خوا کې ولاړو ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایي لبیک نو ګیر چا پیر به اوازونه شو چې لبیک یو لاک او سوار لزر مجمع د صحابه کرامو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لبیک نو ګیر چا پیر اوازونه شي لبیک الله تعالی حاضر یم الله تعالی حاضر یم لا شریک لک الله تعالی را شریکو نشته ده زکه چې د مکی مشرکین به الله له شریکان قتل يهود به د الله سره عزير عليه السلام شریک جوړو عیسایانو به د الله تبارک وتعالى سره عیسی عليه السلام شریک جوړو د مکی مشرکین خو بشمار خدایان الله لره شریک کتلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو اعلان وکړو لا شریک لک الله تعالی را شریکو نشته ده ان الحمد الله استعین تعالی ردی والنعمت لك الله تمام نعمتونه استاجری دا په ما باندې دي الله څه قسم نعمتونه دی را باندې کړی دي والملک لا شریک لك والملک الله بادشاہی تعالی ردا د انسانانو په سب بادشاہی نن بادشاہ دی او سبا بیا په جیل کې پروت دی الله همیشه بادشاہی ستاد الله والملک بادشاہی ستاد لا شریک لک په اخر کې بیا وی الله تعالی را شریکو نشته نبی رسول الله سلام دا تلبیه ویلله او چې کله هم د حج
یا د عمرې نیت ته وکړو نو په هغې پسې دا تلبیه ویل ضروري دي. نارینه به په لوړ اواز باندې وي، زنانه به په کلاره په چپ اواز باندې وي. دا به وایي دا یو ځل په تیزه باندې ویل ضروري دي، لازم دي. تلبیه به وایي. زمون خلک اکثر یو ځل تلبیه وایي د نیت په ټایم کې او بیا چپی بیا اسی خبرې کې ګپې شپې لګي خو تلبیه نه وي. حالانکه د دې تلبیه ډیر زیات فضایل دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې یو انسان وایي لبیک اللهم لبیک د دخي طرف ته او ګس طرف ته د دنه چې څومره ونی دي بوټي دي ګټي دي دا به ټول د قیامت پر ورځ باندې د لپاره گواہی کوي چې الله دې سړی ته حاضری کړي، الله دې سړی ستاسو د یووالي چغې والي دي او هغه د الله ذکر شروع کی چې دی وی لبیک اللهم لبیک د دخي طرف ته ګس طرف ته جسمره ونی دی ګټي دی او بوټي دی هغه د الله ذکر شروع کی. هر شیز د الله تبارک وتعالى ذکر کوي، هر شیز. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. دا یو شی نشته په مخ د ځمکه باندې چې هغه د الله تسبیح نه کوي، هغه د الله ذکر نه کوي. هر شی د الله ذکر کوي لیکن موږ د هغې په ذکر باندې پوهېږو نه. ونه چې شنی دا د الله تسبیح وي د الله ذکر کوي، چې کله ذکر یې د الله پرېښود دا وچه شي. کپڑا دا هغه پورې د الله ذکر وي تر څو پورې دا پاک وي چې کله دا ګنده او پلیت شي بس د الله تسبیح پرېږدي. په هوا کې مارغان د الله تبارک وتعالى تسبیح وي، په اوبو کې میان د الله ذکر کوي او چې کله د الله ذکر پرېښود کنه نو بیا د شکاري په جال کې گرفتار شي، بیا د ښکاري په جال کې څه شي گرفتار شي. تر هغه پورې د الله ذکر کوي چې کله د الله ذکر پرېښود بس د ښکاري جال ته بیا رسېدلی. هر شی د الله تسبیح وي نو دی چې وي لبیک اللهم لبیک خي طرف ته او ګس طرف ته دنه چې څومره ونې دي څومره بوټي دي څومره ګټې دي هغه د الله په تسبیح باندې شروع کړي او په ورځ د قیامت به د دې انسان د پاره گواہی کوي الله دې انسان ستا د یووالي چغې والي دي، ستا د یووالي چغې والي دي. نو چې حج لاړې عمرې لاړې الله دې مونږ بار بار بوزي نو تلبیه ډیره وایه، د دې ډیر زیات ثوابونه دي. هر ټایم د الله پاکي بیانوه په ځای د دې باندې چې ګپې شپې ولګئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه وویله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک او د دغې ځای نه روان شو. شپږشتمه ذوالقعده وه چې د ذوالحلیفې نه نبی علیه الصلاة والسلام روان شو، صحابه کرام ورسره دي. په لاره باندې چې څومره قبیلې وي ځای په ځای باندې هغه هم خبر شوي وي چې نبی علیه السلام حج له را روان دی، نو خلک ځای په ځای باندې استقبال ته ولاړو. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام به یې لیده هغوی به ورسره ملګري کېدي، هغوی به ورسره په لاره باندې ملګري کېدي. نو په شپږشتمه ذوالقعده باندې د دغه ځای روان شو او په څلورمه ذوالحجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام مکې مکرمې ته ورسېد. یعنې نهه ورځې سفر نبی علیه السلام په لاره باندې وکړو، نهه ورځې سفر د مدینې منورې نه د مکې مکرمې پورې دا سفر نبی علیه السلام په څو ورځې وکړو؟ په نهه ورځو کې وکړو. او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مکې ته ورسېدو نو سیده ورغی بیت الله شریف ته، صرف بیت الله شریف ته ورغی. نو چې څنګه په بیت الله شریف سترګې ولګېدې نبی علیه الصلاة والسلام لومبۍ دعا بیت الله شریف ته وکړه اللهم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة. دا دعا یې وکړه الله د دې کور عزت نورم زیات کا، الله د دې کور عزت نور هم زیات کا، الله د دې کور دا دبدبه او دا هیبت او دا عظمت په خلکو په زړونو کې نور هم زیات کا. الله دغه د نبی علیه الصلاة والسلام دعا ده چې خانه کعبې ته مخامخ شي که نه څنګه دې په نظر ولګېدو د هغې دومره روب دی دومره عظمت دی د هغې دومره لوی دی چې ستا نه به یو دوه خطا شي، دومره د دغه کور هیبت ته هیبت. دا نبی علیہ السلام دعا کړې و الله د دې کور د عظمت او هیبت نور زیات کا. علما یو واقع لیکلي ده وی ښځه خاون و دواړه غیر مسلم و، دا خاون یهودي و او دا ښځه عیسایانه وه.
دوی د عربو ته راغلي په جده کې پاتې کېدل هلته د تیلو دا کار دی د انګریزانو له اکثر راځي نو دوی په نوکرۍ باندې راغلي نو دا ښځه د خاوند سره په جده کې پاتې کېدله دواړه دغلته پاتې کېدل سرکاري نوکري وه په تیلو باندې دې ښځې ورځ د دې خاوند نه تپوس وکړو چېرې موږ د جدې په ایرپورټ باندې رالو نو ما څه خلک ولیدلو عجیبه غونته کې خلک او ټوپۍ په سر نوې سر تور سرو سپینې کپړې سپین څادرونه د ځان نه تاو کړي وو د هغې سړو هم څه عجیبه لباس و د هغې ښځو هم عجیبه لباس و خو اوس چې بار ته ووتم نو بیا مې څه خلک ولیدل څه چې په عجیبه عجیبه جامو کې دلته ګرځي دا څوک دي لا نه خاوند یې ورته وي دلته کې د مسلمانانو یو میله لګي د مسلمانانو څه لګي یو میله لګي او دوی راځي هغې میلې ته حاضري کوي او دوی عبادت حسابي دغې میلې ته حاضري چې دغې میلې ته دوی راشي وایي دا زمونږ عبادت دی او دغې میلې ته راځي نو د انګریزان خو دا کار دی چې دوی په دې میلو پسې ډېر ګرځي ځان سره غټې غټې کیمرې هم راغستې ژوند یې په دې کې تېر شي پیسې هم ټولې په دې باندې الوځوي چې چېرته ځي نو دا کیمرې ځان سره وړي او تصویران وباسي یاره وي دې له خوتله غواړي دې ښځې ورته وي دومره راغلي چې مسلمانانو دا میله خو هم لګوي نو که نه دې له خوتله غواړي نو خاوند یې ورته وي هغې ته غیر مسلمه پرېږدي نه که نه الله دې مونږ بوزي الله دې بار بار تاسو بوزي چې کله مکې مکرمې ته داخلېږي په هر طرف نه چې ورته راځي نو هلته کې بیا روډونه دوه شوي دي چې څنګه حرم ته داخلېږي که نه نو هلته دوه روډونه بیا یو د غیر مسلمو دپاره یو د مسلمانانو دپاره نو مسلمانانو په روډ باندې دا لیکلي چې دلته د غیر مسلم داخله ممنوع ده غیر مسلم دننه نشي تللی چې لاړ شي بره بوډون ته خدای پې لیکلي چې غیر مسلم دننه نشي تللی نو زه خو دلته کې غیر مسلم دننه پرېږدي نه که نه زه ته خو کافر یو نه ښځې ورته وي چاته څه پته لګي چې دا کافر دي خو موږ هم د دوی په شان جامې واچو ټکسي به ونیسو خو ګرفتار کړو چې د لارې نه واپس کړي واپس خو به کړي او که تپوس یې ونه کړو خو جولاړ به شو دغه میله خو به وینو سړي ورته وي صحیح ده که نه دا خبره خو دې هم ټیک ده سړي حرام واچو څه ورواچو احرام یې ورواچو مسلمانانو په شانتي او ښځې هم داسې کپړې د مسلمانانو ښځو په شانتي ټکسي والی ونیو او روان شو چې تلو خدای شاندار دی په لار ته ورو چا تپوس ونه کړو ځکه کله تپوس کوي کله نه کوي یو دوه درې پیټې داسې ورغلی مخ موږ نه خو تپوس نه په ټکسي کې ودرولي چېرته نه یو او لاړو دننه ورننوتل اوس چې مکې ته لاړو د چا نه تپوس هم نه شو کولی چې هغه میله کوم ځای کې لګي ځکه چې څوک به راباندې پوه شي خو په خلکو پسې تلو چې دا خلک په کم طرف ځي موږ په هغوی پسې ځو خلک روان دی په یو دروازه باندې دننه کېږي او موږ پسې هم وردننه شو ځو 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 اوس چې وګورو نو یو توره کوټه ده یو کوټه ده او تور غلاب پې خور دی او خلک د هغې نه ګیر چاپېره تاویږي موږ چې ښکته ورکو شو په دې مطاف کې دا کم ځای کې چې دا خلک د خانه کعبې نه تاویږي دغې صحن ته د غولي ته څه ویلی شي مطاف دې ته مطاف ویلی شي په دې مطاف کې داسې ودرېدو او دې خلکو ته ګورو ښځې زه سوچ کومه چې دلته کې خو باغ نشته دی غر نشته دی څه ښکلی ځای ابشارونه نشته دی دا خلک دې میلې ته څه دوکانونه نشته نور څه نشته دلته کې دا خلک بوري څو دا څنګه میله ده دلته وایي شی دی نشته دی چې موږ هغې نندارې له ورشو دلته خو یو کوټه ده او تور څادر پې غوړېدلی او خلک پې ګیر چاپېره تاویږي دا سوچ کومه ولاړمه خو ګورم بس څوک د دې خانه کعبې پورې نښلي جاړي هر څوک چا لاس اوچت کړی جاړي څوک په سجده پروت دی الله ته جاړي هر سړی جړاګانې کوي هر سړی په دې کوټه پورې مخ مګیو څوک پورې شونډې مګیو یو جړا ده یو عجیبه حالت شروع دی ما ځان له سوچ وکړو چې کېدای شي په دې کوټه کې دننه یو قبري خلک د مزارونو له ځي که نه کېدای شي دلته یو قبري ځکه ورته داسې ولاړي او دوی داسې دغه کوي ولاړه ما ګورم ته وی په دې کې مې څه بدلون غونته راغی دې کوټې ته چې ګورم که نه وی زه وایم چې دا کوټه ما ته اواز کوي چې تم شروع شه که نه دا کوټه ما ځان ته رابلي چې تم شروع شه که نه وی د زړه دا دنیا مې څه بدلېږي غونته کې وی دې خلکو جړاګانې کولې په ما هم جړا ولګېده بې اختیاره زه هم جاړم اوس غیر مسلمه ده عیسایانه ده وی په ما هم جړا ولګېده چې خلکو ته ګورم او الله دې موږ بار بار بوسي یقین په الله وکړه چې په خانه کعبه دې نظر ولګي که نه د زړه دنیا به دې بدله شي د زړه دنیا به دې بدله شي او هلته چې ورشي په دې خانه کعبې پورې دا سینه ولګي دې زړه ته به یو سکون راشي او ډېر عجیبه حالت دی دا یو عاشقانه اعمال دي دا حج عمره نه دي دا عاشقانه اعمال دي څنګه عاشقانه اعمال دي په سر سرتور
پخپو خپیال بي په بدن باندې ښکلي کپړې نه یو 2 سپینې څادرې ارزان بیه هغه هم بې ګنډلو او دا دې تاو کړي دی او ګیر چاپېره منډې وي کو شاه دی او کو ګدا دی کو ملک دی او کو نواب دی خان دی کو نواب دی غریب دی کو فقیر دی یو شان د دغې ځای نه تاویږي تکه شان دې تاویږي فرق نشته هلته هر سړی د دغې ځای نه تاویږي او هر سړی د الله په دربار کې چغې وي او دا درته وایم الله دې بار بار مونږ حج عمرې له بوسي چې هلته لاړې که نه ته دې زړه چې کې دې څه هغه دعاګانې د الله نه غواړه یقین په الله که دا زما خپله تجربه ده چې کومه دعا دې وغوښته بلکل الله قبلوي سوال نه پیدا کېږي چې ته په صحیح طریقې باندې د حلال کار دپاره د خانه کعبې سره ودرېږي او الله ته چغې ووایي دعاګانې وغواړي او الله ستا دعا قبوله نه کوي سوال نه پیدا کېږي ولې هلته چې سړی لاړ شي که نه د انسان هغه اخري ځای چې دی هلته رسېدلی اخري ځای د دې نه ما سوا هلته بل ځای نشته که نه چې ته ورته لاړ شي که نه د انسان هغه ټول دغه دی چې بس دا ځای دی کو دلته زما ده قبوله شو قبوله به شي بل ځای نشته چې هلته قبوله شي هلته د الله نه دعاګانې غواړه الله یې قبلي یقین وکړه چې الله یې قبلي نو خلق لګیا دی دعاګانې غواړي طوافونه کوي وی خلق جاړي وی زم په جاړه شو په ما جړه ولګېده وی دې خاوند ته چې موږ ته ما چې خاوند نه تپوس کومه چې لکه ستا په زړه کې په دې حالت کې څه دي وی چې خاوند ته موږ ته هغه دې هم جاړي هغه دې هم جاړي وی ما ورته وی چې ته ولې جاړې هغه ما ته وی چې ته ولې جاړې وی ما ورته وی چې زما په دې زړه کې اوس ډېر عجیبه غونته کې حالت پیدا شو زه خو ما دا زړه خو دا کوټه ما ته اواز کوي چې راشه وی خاونو چې زمان دا حالت دی زما دا زړه خو چې زم د خلکو سره روان شمه ښځه امام د خاوند ته وی چې معلومیږي دا چې د مسلمانانو دا مذهب چې دا حق مذهب دی دا حق دین دی دا حق دین دی وی خاوند مې راته وی چې زم په دې خبره باندې شعور یم امام وی چې څه چلو کو وی چې د چا نه تپوس کو چې اسلام ته داخليږو څنګه به داخليږو یو سړی خو ودرو موږ ورته چې سړی مسلمانېږي څنګه به مسلمانېږي وی هغه راته وی چې وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ودا کلمه خو ویلا او اجازه دي خلکو سره هغه خزه بیا دا خبره لیکي وی خلک په قسم طریقو سوق د سنه متاثر شوی سوق د سنه متاثر شوی مسلمانان شوی دي وی زو خاون واحد و انسانان داسې چې موږ د خانه کعبه په لیدلو مسلمانان شوی موږ د هیڅ نه متاثر شوی خو چې خانه کعبه ته خو او قتل موږ مسلمانان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعا وغوښته اللهم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابه الله د دې کور د عزت نورم سیواک الله د دې کور د عظمت او دایره د خلکو په زړونو کې نور ور واچوه خو کاش دا رسول صحیح حج عمره وکي صحیح سو کی حج عمره زمون خلک صحیح حج عمره کوي نه کنه دا مونږ چې حج وکړو او دا عمره وکړو او واپس راشو دا ښه په شاړو سر شو دا ولې دا ښه په شاړو ولې سر شي دا حج د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه دا عمره د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه خو چې واپس راشي نو ښه په ګډوډو سر شي داسې ده که داسې نه ده دی خو حج کوي دی چې زه راشم چې خلک راته ووایي چې حاجي صاحب دی عمره کوي دی لره چې زه وایم چې ما دومره عمرې کړي دي دی حج کوي دی لره چې خلک راټول کړم او خیرات وکړم خلک وایي چې څه چل شوی دی چې پلان کې حاجي صاحب راغلی دی نو چې راشي نو بیا ښه په ګډوډو سر یې که سر نه داسې ده که نه و یوړون دی چا وله سپېړه ورکړه په دې سټ کې وله څوک ورکوي هغه وایي چې حاجي صاحب ملټې کړم هغه ورته تا ته څنګه پته چې حاجي صاحب چې داسې ګزار د حاجي صاحب نه علاوه بل څوک نه ورکوي دا تا چې ما له کوم ګزار راکړو ګزار بل سړی دا ولې دا چل کېږي زموږ سره دا موږ د الله د رضا دپاره کوو نه دا موږ د الله د رضا دپاره کوو نه یقین په الله وکړه یوه عمره تاله په ژوند کې کافي ده یو حج دله کافي دی چې ستا پې زندګي بدلېږي او که نه بدلېږي سوال نه پیدا کېږي هلته چې ته ودرېږي تا ته به دا دنیا نه یاده ته چې خانه کعبې ته مخامخ شي تا ته به کور نه یاد تا ته به دا دنیا نه یاده ته به د خپل رب سره په مناجات کې ته به د خپل رب سره په ملاقات کې تا ته دا پته نه لګي زه په کوم ځای کې ولاړ یم هغه یو سړی په مانځه باندې ولاړ
نو بل یو عاشق مزاج غونته سړی و هغه په ځان نه پوهېده د مخې ته به تېرېده را تېرېده نو دی ورته وایي په سترګو ړوند دي زه په مانځه ولاړ یم مخې ته مې تېرېږي را تېرېږي نو هغه ورته وایي مونځ څه شی دی مونځ څه شی دی وایي مونځ ته نه پېژنې نه مونځ څه شی دی وایي مونځ د خپل رب سره خبرې دي که نه د عاشق د معشوق سره خبرې دي که نه وایي افسوس ستا په حالت باندې افسوس ستا په حالت باندې ته څنګه عاشق چې د خپل حقیقي معشوق سره خبرې کوم ما ترې خیال دی زه خو مجازي دنیا کې په چا مینو ما ته مې نه لیدي زه په مجازي دنیا کې په چا مینو ما او ته مې نه لیدي چې ته په مانځه ولاړې او ته په خپل حقیقي معشوق باندې مینه او زه درته ښکارم دا زموږ منځونه چې دي که نه معمولي کړه څو شي که نه منځ داسې کوو داسې کوو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي پرون نافل زما د مازدیګر مونځ 3 رکعاته وکړو 100 رکعاته وکړو 3 رکعاته وکړو او سلام مې وکړ دعا مې شروع کړه یره دا مونځ خو 3 رکعاته ونه شو لکه د خدای مسلمانانو زه خو انسان یم تاسو په ما په شاته 200 خلک ولاړ یې په 200 کې دا پته چاته نه لګي چې 100 رکعاته وشو دا زموږ منځونه دي دا زموږ منځونه دي دا به الله قبول کړي دا مونځ قبلېږي په 200 کې دا بس مولوی سے مخ کې شوی کو 2 کې 3 کې کو سلور کې موږ ته شاته پته نه لګو چې دې سلام ګرځو موږ وګرځو نو هغه 2 رکعات وکړو چې موږ 2 بشي وینو او هغه 3 وکړو موږ 3 بشي وینو دا پته چاته حقیقت به کنه دی یقین وکړه سي دي زمونږ کوم صورتونه پکې واما او تاسو په دې گیټ کې د یو تن نه تاسو کې مولوی سے پریمان کې کم صورتونه وي را ماته خورو پته نشته چې صحیح پکې وایي دي داسې منځ الله قبلې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ انسان د بی حیا د بدو کارونو منع کوي نو ته وایي دلته خو دې منځ هم کوي چې سره دنیا ناروا دی هغه دی کوي نو دې منځ ته وګوره دا منځ دی هغه منځ انسان د بدو نه منع کوي چې منځ خو منځ کنه چې دې په مانځه ودرېږي چې د یقین او عقیده وي چې زه الله ینم الله ما ینه زه الله ینم الله ما ینه ته داسې منځ کې چې دا منځ د بدو نه منع کوي کنه منع کوي نو به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته دعا وکړه وی اللهم زد هذا البيت تعظیما وتکریما وتشریفا دا دعا وکړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه په حجر اسود باندې دواړه لاسونه کې خود خپل کړ حجر اسود دواړه لاسونه کې خود او خپل کړ او بیا الله اکبر आवाज وکړو او د بیت الله شریف نه طواف شروع وکړو خو چې کله طواف شروع وکړو نو استباء وکړه استباء څه ته ویل شي اول خو بتا دا صادر د ځان نه جوخته وکړي کنه نو چې کله طواف شروع کړي نو خي اوګه بخکاره کې او دا صادر به د خي اوګه د خي ترخت لاندې راولي او په چپ اوګه به د سی ورواړي خي اوګه بخکاره کې او اول 3 رکعاتونو 3 چکر کې بار عمل کوي اول 3 چکر کې بس کوي رمل څه ته ویل شي پهلوانی لکه داسې بزیل کته چې چاله په جنگ ورځي داسې درې زیو چې ټوپونه به لاسونه به داسې وای نو په اول 3 چکر کې بس کوي رمل کوي نبی رسول په اول 3 چکر کې سو کو رمل کو او دعا به دا ډیره غواړي خو دعا کوم دا اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله مال په دنیا کې خیسته ژوند راکا او الله په آخرت کې سره راکا خیسته ژوند راکا دا دعا غواړي د الله تبارک وتعالى ډیره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نه و چکر غیر چا پیرتاو شو و طواف وکړ چې و طواف وکړ بیا مقام ابراهیم ته ورغه 2 رکعات واجب دي دا 2 رکعات سدي واجب دي نو نبی رسول الله سلام حجر اسود کول کولا سره پکې خود ادي جن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بس کول پټیل کې به ځان رسو حجر اسود پټیل کې به نو خلک ورته ته ولې دې د پاره دومره ټیلونه کوي ته ځان رسای وی قسم په الله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده چې په حجر اسود خپل شونډې مبارکي خېدي او دواړه لاسونه پیخې دي زکه دا ټیل کوم چې حجر اسود ته ځان ورسوم ټیک شو کنه خو نن زمانه کې یو مسله د الته خزي په کې ډېر زیاتې وسی اوس په کې خزي ډېر زیاتې دي نو اوس په دومره ټیلونه نه کوي کو د خزو سره ته پستا یو زوال راتو نو بیا ورته د لري نه سوکا سلام وکا خو چې د لري نه سلام کوي حجر اسود ته طریقه څنګه ده سینه به د حجر اسود په طرف باندې مخامخ کې اکثر خلک داسې بسېړ ولاړ دي چې الله اکبر نه سېړ نه راو ګرځا حجر اسود ته سینه مخامخ کا بسم الله الله اکبر لاس دې سکا او بیا غلاس سکا خپل کا ګویا چې تا حجر اسود خپل کو
نو اوس په دا ټیلونه ځکه نه کوي چې د ښځو سره پکې څه راځي ډېر تاسو بلې ډېرې ښځې پکې ډېرې زیاتې نو د هغې سره بیا ټیل راځي نو حجر اسود ښکلول یا هغې ته لاس وړل دا مستحب دي او د ښځو نه ځان ساتل دا فرض او واجب دي نو ډېر کمکلي زنانه پکې داسې ډېرې کمکلي پکې داسې وي چې دا ټیل به د سړو سره رخ کړی الله 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 ځان حجر اسود ته رسوبه ټیلونه مه کوه د پردو سړو نه ځان وساته دا لرې نه ورته دا اشاره کول هم کافي دي او که تا ته پته چې دا ښځې خو نه پوهېږي خو ته دې ځان وساته که نه د لرې ته څه وکړه سلام وکړه داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په اواز باندې داسې ویډیوګانې ستاسو مهاله راځي خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام